یو دی الله پاک یو دی نو دی نه سره پوره قل هو الله احد الله یو دی په ذات کې هم یو دی په صفاتو کې هم یو دی څه مطلب یہ خیر مالک هم الله دی چې خیر مالک الله نه نابد څوک نشته د شر مالک هم الله دی دا صفاتونه د چا کې الله اولاد ورکولو والا یو الله دی دا ویزګر دروغجن دی دمګر دروغجن دی یو الله دی وظائف چې کوم ثابت د سنت نه دی د قران دی هغه تاثیر په خپل ځای خبره دکاندارانو نو چې کله دا مسله دا بیان کړه قل هو الله احد الله یو دی بس مختلفه حمله شروع د پروپاګاندا حمله شروع شو بیا مالی جان نقصان حمله شروع شي بیا صاحب عبادت باندې حمله شروع شي اعتراض شروع شي چې ګوره دا موږ صحیح نه کوي ګوره دا قبر عذاب نه مني د اسمان نه مني د ځمکه نه مني دا کوڅه نه مني دا لار نه مني دا برکت نه مني دا بے ضایع او بے خود اعتراضونه مشهور دي نو الله تعالی په تکلیفونه راسي خو تا کما مشغول درکړي تا کما حفاظت لپاره او وسطین درګړي یا په صورتونه دي او جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم باندې راځي صحیح بخاری روایت ده چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم باندې دا ټول شو او بیا دوی یو حمله بنو وکړه د سحر او د جادو حمله وکړه بهرحال قسمه قسم حمله وکړي نو الله جل جلاله بطور حفاظت الله دا صورتونه عائشہ بھائی فرمائے زموږ مور وای جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې کله به هم د کېدو د مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صورتونو به ځان مفیدم زموږ لوی مصیبت دا دی چې زموږ الله باندې بذات یقین نشته زموږ دلته کې دا یو رسم روایت دی یو بس ولاړ شي چې ما دا بل بس ولاړ شي چې ما دا چې ما چاته وای زما الله ته وای خپل او د خپل الله ته نو بهرحال قل اے پیغمبر ته وایا اعوذ برب الفلق سبنا غرم دا غرب چې هغه فلق والا سحر د تکتور تیرینا او تکتور تیارا ختمول د سحر رڼا راوستل نو بنده ستا په ژوند کې خیر او شر خوشحالۍ څنګه چې د تیارو نه وروسته رڼا راوخېږي اے بندګانو نارینهو زنانهو مسلمانانو هغه رب ته اواز وکړه چې چا رڼا راوخېږوله ستا مشکلات کې به هم هغه رڼا راوخېږي من شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړي یو شر نه دی شر مختلفو شکلونو کې دي او بلها شکل دي خو د ټولو شرونو ته کافي څوک دی رب الفلق دې کائنات رب کافي دی ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا غتیائی دا چکن غتیارا خورشی او شر دا هغه پکو والاونا چې پکی وی زیاد تر په دې مرزونو کې د زنانه اخلي معذرت
سره وایم چې ګوره کم پیر او کم تعویذګر ګورې دا زنانه به ټوله هېڅ نه پیدا شي او که د دې تعویذګرو دا تعویذونه کار کوي یو سړی به هم روغ نه پاتې دي زنانه فکر خیال وکړي دونه تعویذونه کېږي خپلې پیسې تباه و برباد عقیده خرابه او بس دغه غوټې کوي اوس پسې ګرځي دا تعویذونه دي نن سبا دا خبره بار بار ځکه کوم ګور یاد ساتئ کله چا دا عقیده یي چې تعویذګر او تعویذونو والا پیر دا د خیر او شر مالک دی نعوذ بالله نکاح بې ماتېږي که په دې نیت باندې څوک ځي دا عقیده یې وي چې او دا مشکل او دا کار دا پیر صاحب کولی شي دا تعویذګر کولی شي نو ګوره یاد ساتئ نکاح ماتېږي علماو نه بیا تپوس وکړو عقیده یې دبوه او په دې یقین سره تلله چې دا کارونه دا سیب کولی شي ومن شر حاسد اذا حسد څلورمه حمله بیا په تا باندې د حسد کوي څه کوي حسد کوي چې ته کوم ځای ته ځې هغه ځای ته نه ځې ته چې څه کار کوي د هغې خلاف چلېږي بس حسد ساتي او حسد د ټولو نه لویه بیماري ده حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حاسدګر انسان دعا نه قبلېږي حاسدګر انسان روژه نه قبلېږي الله دربار کې او په دې ورځو کې د ټولو لوی نعمت څه شی تاسو ته پته ده